وای کوم سړی نشه کوي که نه، زما خو خپل سوچ دا دی، تاسو ته به زما نه ډېر بد دی. یو سړی نشه کوي نو دا سړی خو په دې نه پوهېږي چې یاره زما خور کومه ده، مور مې کومه ده، او که نه پوهېږي بھائی تاسو راته ووایه، ما ته خو ډېر معلومات نشته. یو سړی نشه کوي که نه، دی آیس ماشاءالله ډېر ښکلی شی دی، ښه ټولې شروع کوي، ځکه چې ماشاءالله دا نوجوانان خو پې اخته شوي دي، ماشاءالله ډېر زیاتو شروع کړي ده، چې دا مشران به هم شروع کړو. سم خیال دی؟ او بھائی ښه شی دی که بد شی دی؟ ووایه که نه یار یارېږئ. او بھائی بد شی دی، دا ته خپل ځان هم خرابې، خو دا ستا دا وجود ستا نه دی، ته پته نه چې چا په کم طرف اړولې، دا وجود ستا نه دی، دا الله امانت دی ستا سره، او ته په دې نشو تماشو په چرسو په سګرټو او په آیسو په ټرو په شرابونو باندې خرابې. الله له به دې جواب ورکې، الله له به جواب ورکې. او په معاشره کې دغه حیثیت دی چې ته کله نشو کې خپل خور نه پیژنې، خپل ښځه نه پیژنې، وایي نه چې دلته یو کس طلاق ورکړی، ما ته وی چې هغه په نشه کې و، نو مې ویل دا نشه ښه کار کړی چې لا اوس ته وي چې هغه په نشه کې و، او په نشه کې و که نه، نو د نشې نقصان دا دی چې دا به ښځې له بیا طلاق هم ورکوي، نو طلاق شوی دی، طلاق شوی دی. نه چې هغه خو چې کوم دی په غوسه کې و نو طلاق یې ورکو، نو ولې په مینه محبت کې څوک طلاق ورکوي؟ خلک په مینه محبت کې که نه او ګپ شپ لګوي نو څوک لیونه دی چې طلاق ورکوي، دا خو هم په غوسه کې خلک ورکوي. ستا د نشې د وجې نه، ستا د دغه خشماشۍ د وجې نه که ستا مسلمان ګاونډي ته تکلیف دی نو ته د جنت سوچ هم ونه کې ګورې، ته جهنمي یې، ځکه چې ستا د وجې نه ستا ګاونډي ته تکلیف دی. ته په دې باندې سوچ وکړه چې بھائی زما د وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام 3 حقونه د یو ګاونډي بیان کړه، د بل ګاونډي 2 حق بیان کړه، او د بل ګاونډي 1 حق بیان کو، او خیرنی حق چې بیان کو د کافر یې بیان کو، چې د کافر په ګاونډ کې اوسېږي د هغه هم دا حق دی چې ته هغه ته تکلیف نه رسې. او ته مسلمان یې، ستا ګاونډي مسلمان دی، 5 وخته جمعات ته راځي، او ستا د وجې نه په تکلیف کې دی چې ته چې کوم دی کله یو نخره ده او کله چې کوم دی بله نخره ده. او بھائی عزتمن خلک چې یاد لرئ همیشه دپاره، عزتمن سړی څنګه چې د خپل کور د زنانه عزت کوي، څنګه چې د خپل کور د درشل عزت کوي، څنګه چې د خپل کور د چوکاټ عزت کوي، د قشان د بل مسلمان او د گاوند او د کلی هم عزت کوي. کوي که نه کوي بھائی؟ عزتمن سړی چرته دا نه غواړي چې یاره زما په وجه باندې دي زما کور والا زنانو ته تکلیف. او بھائی څوک دا غواړي چې زما زنانو ته تکلیف، او بھائی داسې څوک شته چې هغه دا غواړي چې یاره د بهر نه دې سړي راشي او زما دا زنانه د دې سره دې خبرې وکړي، داسې څوک شته بھائی؟ یاره چې ډېر هم بې غیرته یي که نه، ډېر هم بې غیرته یي، نو دې به دا خبره چېرته ونه کړي چې یاره بهر نه دې یو نارینه راشي او زمونږ کره د دننه راشي. نو دا څوک چې آیس خرڅوي او چرس خرڅوي او پوډر خرڅوي او دې ټرې خرڅوي، شرابونه خرڅوي، نو ده کړي چې دا پولیس راشي که نه، دا ښه کار دی بھائی؟ څونه د بې عزتۍ خبره ده یاره. په پیسو به څه وکړو یاره؟ دا پیسه د عزت نه خوږه شوه، دا پیسه زما د ځان نه خوږه شوه، زما د مور نه خوږه شوه، زما د خور نه خوږه شوه، په داسې پیسه دي لعنتي، ما له هغه پیسه پکار ده. یو نوجوان ما ته ووایي او زه د زړه نه د هغه نوجوان قدر کوم، نوم یې نه علم او نه یې هغه پیشه یادوم چې هغه څه کار کوي، لیکن غریب دی، دیاړي مار دی. ما ته وی مفتی صاحب ما ته د یو ځای نه افر وشو، ما ته د یو ځای نه افر وشو، او ما ته وی چې دونه دونه پیسې دي پکې مړه مسلمانه په غټو غټو ګاډو کې به ګرځې، په غټو غټو ګاډو کې به ګرځې، او دا په څه کور کې ناستې، د کرایه په کور کې ناستې، خپله بنګله به دي، او ته به د خلکو غریبانانو مدد هم کې. خدا شی را سره شروع کا، قربان شم دا هغه هلک نه، تاسو ټول هم پېژنئ لیکن زه یې نوم نه علمه. هغه هلک وی ما ورته وی چې زه سر وهلې بر وهلې ښیم، په دې څښا جامو کې ښیم، د کرایه په کور کې ښیم،